Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to nursing lecture. The student is generic BSN first semester KMU INS Fundamental of Nursing Unit number 10 Activity and Exercise Pattern. ابن امین سره ولا سلاید دي چې د دې کې ابجیکټیو کم به کلیر کو موبیلیټي جوینټ موبیلیټي باډي الاینمنت باډي میکانکس دا ټول ټرمز په کې کلیر کو د نه علاوه بینیفټس څه دي د دې فائدې څه دي د اکټیویټي او ایکسرسایز ولا او د پرنسپلز اف ګریویټي د افیکټ بیلانس د ګریویټي څخه هغه اثر پر باسي په بیلانس باندې او دین علاوه فیکٹر افیکټینګ موبیلیټي او افیکټ اف اموبیلیټي د دې غلط اثرات چې کوم دي مطلب موومېنټ نه کوونې نه ایکسرسایز نه کوونې هغه چې شي دي ریویو اناټومي فزیولوژي اف مسکولر سکیلیټل سیستم اینڈ کریکټریسټکس اف نارمل موومېنټ دین علاوه د اثر سره د اموبیلیټي ولا فزیولوژیک سایکولوژیک فنکشنینګ اپلای نرسینګ پروسس وایل پلانینګ فور د کلاینټ نرسینګ پروسس ها اپلای کوي چې کوم کسان مطلب دا چې هغه مسکولر سکیلیټل سیستم چې کوم دغه اوکې نه وي اچھا ایکټیویټي ایکسرسایز پیټرن نه څه مراد ده ریفر ټو پرسن روټین اف ایکسرسایز ایکټیویټي لایر اینڈ ریکریشن دنه مراد ده چې کم مطلب د روټین ولا کم ایکسرسایز ده لکه مثال کے طور پر ډیلی ایکټیویټي کې زته کم قسم ته هر روټین کې ته ایکسرسایز کوي لکه د روټین کم اکټیویټیز دي دستا مطلب یو زیدتلن یو جاب کوون اکټیویټي کوون دنه علاوه لایر مطلب څه فری ټایم کې زته کم اکټیویټي کوي دنه علاوه ریکریشن مطلب څه داسې اکټیویټیز هغه کې ته یو شی کریټ کوي هغه کې چې راځي ایډیل that require energy such as dressing or cooking ایډیل نه مراد چې ډیلی لایف کم اکټیویټیز دي اکټیویټیز اف ډیلی لایف that require energy هغه د لپاره ها انرژي ضرورت وی لکه مثال کے طور پر ډریسینګ شولو خپل جامې یا مثال کے طور پر کم فیمیل هغه کم جامې وینځي هغه ډریسینګ تیاری دنه علاوه هغه کم کوکینګ کوي د لپاره ها انرژي ضرورت ته کنه د ټایپ کوالټي کوانټیټي اف ایکسرسایز ور دنه علاوه ایکسرسایز چې کم دا هغه کم ټایپ ته کم کوسونه ټایم دا او کوم ټایپ ته دا د ټول څه کوم د په دغه ایکسرسایز پیټرن کې راځي activity can be described as energetic action activity چې شه دا یو energetic action دا مطلب پدې کې دستا انرژي ته درکار کیږي پکاريږي or as being in state of movement یا څه کوم دا یو داسې state د movement ولا people must move to obtain food and water مطلب دا چې پدې کې people چې شه کوي خامخا څه کوم د movement کوي او people must move to obtain د لپاره activity یا exercise داسې مطلب کار روزګار کې چې پاره کې چې هغه د لپاره obtain کوي food او water څخه کوم د خپل ځان د لپاره حاصلوي to protect themselves from the trauma and to meet other basic needs د لپاره خپل ځان څخه کوم د trauma نه بچي خپل صحت څخه کوم د نقصان نه بچي او د نه علاوه څخه کوم basic need دی هغه د تملاو شي دته ویل کېږي activity اوس اکټیویټي او بل چې شي دا څه بودیلی موومېنټ پروډوسډ بای سکیلیټل مسل مطلب د بدن هغه موومېنټ حرکات هغه سکیلیټل مسل مطلب دا چې د سکیلیټن سره کم تړل شوی جوړل شوی مسلز دغه ته سکیلیټل مسلز یای نو دغه مسلز په وجه باندې څه کم موومېنټ پیدا کیږي هغه د لپاره یو انرژي ضرورت ته هغه چې کوي چې کله موومېنټ کوي نو هغه انرژي یوز کوي او د نه علاوه څه کم پروګریسیو هیلث بینیفټس دي هغه څه کوم د ورته پروډوس کیږي مطلب پیدا کوي نو دې ته کوم د اکټیویټي آی insufficient physical activity is one of the 10 leading risk factor for death worldwide مطلب دا څه کم انسان هغه سو فزیکل اکټیویټي ایسم نه کوي نو هغه څه کوم دا پلسو کې یو وجه څه کوم دا ریسک فیکٹر څه کوم دا هغه مطلب پورا دنیا کې تنه سمرګونه کیږي ټول نه زیات پاغو کې یو شی څه کوم دا insufficient physical activity ده insufficient physical activity is a key risk factor for non communicable disease اچھا دا چې شه دا څوره ها non communicable disease دي هغه ته دغه کس ډیر زیات پرون وي ډیر ځنی سره او په اٹیکس کوي non communicable disease څخه کم انسان insufficient physical activity وي لکه مثال کې طور پر کارډیوواسکولر ډیزیز شولو کینسر شولو ډایبټیز شوګر ولا شولو او دا ټول ډیزیز د من ډیر اساني سره راتلی شي کم انسان سره ډیر زیات لایف سیډنټ لایف سټایل وي سکار روزګار نه مطلب بس صرف خوري اوس کې پروت دي physical activity has significant health benefits and contribute to prevent non communicable disease مطلب دا چې physical activity کوم د هیلث ډیر زیات فائدې ملويږي
لکه مثال کم ډریسینګ کوي، کوکینګ کوي، یا کار روزګار کوي، هغه څه کوم د څه قسم ته اکټیویټي کوي خپل، هغې نه څه کوم د ډېرې زیاتې فایدې میلويږي او څه دا کم نن کمیونیکیبل ډیزیز د دې نه هم څه کوم د دا بچي. ګلوبلی 1 in 4 پورا دنیا کې په هر څلورو کې یو کس اډلټ کوم دا هغه اکټیو نه ده، مطلب لکه هر څلور کسانو کې یو کس کوم د هغه لایف سټایل کوم د سیډنټری ده، درې کسان چې کوم د اکټیویټي کوي څه نه څه، ولیکن یو کس کوم د اکټیویټي نه کوي هغه لایف سیډنټری لایف سټایل ده. مور دین 80% of the world adolescent population is insufficiently physically active. پورا دنیا کې څومره adolescent population ده، مطلب چې د کم 12 نه 18 سال عمر ولوړ کې دي، دا ټول څه کوم د 80% نه زیات هغه څه کوم د insufficiently physical مطلب physically active نه دي پورا. Policies to address insufficient physical activity are operational in 56% of WHO member state. WHO member state have agreed to reduce insufficient physical activity by 10% by 2025. مطلب څه ټایم کې د سلایډ جوړ شوی هغه ټایم کې خو خیر دا د ډېر زړه هدي، هغه ټایم کې مطلب دبليو ایچ او اکورډینګ ټو دبليو ایچ او څه د څومره مطلب انسفیشینټ فزیکل اکټیویټي دی، مطلب هغه خلک چې هغه فزیکل اکټیویټي نه کوي هغه 56% دی. دبليو ایچ او د خپل ځان ته میشن جوړ کو سمون به داسې کوشش کوو داسې کمپینز او داسې زونه به چلو چې د کم 2025 پورې موږ د فزیکل ان اکټیویټي کماله د 56% نه په 10% باندې راولو. What is physical activity? Physical activity دا چې WHO define physical activity any bodily movement د بدن هر هغه حرکت produced by skeletal muscles هغه د skeletal muscles په وجه باندې پیدا کیږي that require energy expenditure هغه د لپاره د انرژي ضرورت وي او هغه مسل چې کوي هغه انرژي یوز کوي including activities undertaken هغه کې هر هغه activities راځي including while working یا کار کوندا playing مطلب گیم کوندا carrying out household chores مطلب د کور سره کارونه دي، مطلب هغه ته کې صفائی ده، کپڑے وینځن دي، کوکینګ کون دي، یا ټریولینګ سفر کون ده، انګیجینګ ان ریکریشنل پرسوټس مطلب سوره حد د اکټیویټیز ردی کنه د کوم دلته بیان شو د ټول کوم د فزیکل اکټیویټی کې راځي، مطلب چې پاره کې د ستا بوډي یوز کیږي، د ستا بوډي چې کوم د هغه ولا موومېنټ کیږي. د ټرم فزیکل اکټیویټی should not be confused with exercise. ګوره فزیکل اکټیویټي او ایکسرسایز د دواړه کوم د بیل شیزونه دي، د دواړه به کوم د یو نه کنسیډر کوي، د دواړه کوم نه بیل فزیکل اکټیویټي یو بیل شیز ده، ایکسرسایز یو بیل شیز ده. اکثر خلک په دې معنی غلطي سپیشلی کم ټیچران یې غوي چې بس مونږ پورا ورځ کې ایکسرسایز وشي کلاس روم کې کله یوزي کله بلزي کله افیس ته، دا کوم د ایکسرسایز نه ده، دا یو فزیکل اکټیویټي بشک ده خو لیکن ایکسرسایز ورته نشي ویل. should not be confused with exercise which is sub category of physical activity. exercise چې ده دا یو کټګوري ده، سب کټګوري ده د فزیکل اکټیویټي ده، دا چې ده that is planned structure repetitive and aims to improve or maintain one or more component of the physical fitness. مطلب دا کوم د چې ده یو structure مطلب یو د اوله نه پلان کیږي چې دا روزانه کوي بار بار وکړي چې د پاره امپروو کی یا مینټین کی خپل فزیکل فټنس. دین علاوه both moderate and vigorous intensity physical activity brings health benefits. مطلب دا که د فزیکل اکټیویټي ته کمی نه لغون ته زیاته کوي یا ډیره زیاته کوي نو د دواړو ول کوم د په هیلث باندې ښه افیکټ پریوزي. اوس ایکسرسایز چې ده exercise is a type of physical activity لکه څنګه پاسه وې چې دا physical activity دا دی exercise ولا یو قسم دا یو کټګوري دا defined as څنګه define کړی دا planned structure repetitive bodily movement done to improve or maintain one or more component physical fitness. مطلب دا کوم دا یو repetitive مطلب بار بار کوي پلان پر اولنه پلان وشي او بیا یو خاص طریقای مطلب دغه یو خاص قسم ته مختلف قسم ایکسرسایز دی، یو قسم ته ایکسرسایز ته پلان کې او بیا هغه بار بار کوي د لپاره کوي چې زه خپل فزیکل فټنس کوم دا هغه مینټین وساتم برقرار وساتم. یا it is physical activity for the purpose of conditioning the body improving health maintaining fitness or it may be used as therapeutic measure. دا کوم د ایکسرسایز چې ده فزیکل اکټیویټي ده چې د لپاره کوي د دې لپاره چې د ما ولا هیلث کوم د نور ها امپروو شي دنه علاوه زما فټنس کوم د برقرار پاتې شي یا دا کوم دا یو تھراپیوټیک مطلب دا یو ډاکټري شیز ده سو مطلب دې سره ستا بدن کوم دغه فټي. Physical activity ولا types دي. Physical activity can be classified as aerobic exercise or anaerobic exercise. دا دی physical activity. اچھا
strengthening د لاندې ایکسپلین کوو یو strengthening and endurance activities can be further classified as مطلب داسې شي ایکسرسایز چې هغه ستا بوډي ته فټنس ورکوي هغه چې شي دی هغه بیل کلاسیفیکیشن د دې شوی ده آیسومټریک آیسوټونیک آیسوکاینیټیک ایکسرسایز اچھا ول ایروبیک ان ایروبیک یایو ایروبیک exercise نه سم مراد ده ongoing physical activity that raise your breathing rate or heart rate is called aerobic exercise دینه مراد ده ایروبیک exercise لکه داسې ټایپ ته exercise داسې تیزه اکټیویټي یا داسې سخت exercise چې په هغې کې د تا ولا breathing rate او heart rate دا دواړه څه ورسره سیوا شي دته ویل کېږي ایروبیک exercise aerobic exercise increase the amount of oxygen that your body takes in and uses په aerobic exercise کې د اکسیجن کم اماونت ده کنه هغه په بوډي کې دننه د اکسیجن کم اماونت ده هغه ول ډیماند زیات شي ته توز اکسیجن کوم د زیات رانه بسه او د هغه په وجه باندې د بریثینګ ولا کم سا خوستنو کم ریټ او هارت ریټ د نه علاوه هغه دواړه چې شي تیز شي اچھا ایروبیک ایکسرسایز ولا دا کوم د مثال ورکړی دی لکه مثال کې تور پر سویمینګ ده کله انسان سویمینګ وکړي نو دا یو ایروبیک ایکسرسایز ده په دې کې کوم د چی شي د ستا بوډي کې د اکسیجن ضرورت زیات شي سویمینګ د یادو ستې سویمینګ یو داسې واحد ایکسرسایز ده داسې زبردست ایکسرسایز ده او دا د موږ د خوګ نبی سنت هدا د کې مطلب دی بوډي خو پرې ده د بوډي ولا هر سیل ولا کوم د ایکسرسایز وشي داسې زبردست ایکسرسایز ده دنه علاوه رننګ مطلب دډه وین بریسک واکینګ لکه څنګه په تصویر کې ګوري کراس کونټ سکایینګ شولو دنه دا ټول کوم داسې ایکسرسایز دی هیوی ایکسرسایز دی چې په دې کې د ستاده هارت ریټ او دنه علاوه چې هارت بیټ د دواړه کوم د سیوا شي یو د انیروبیک exercise intense physical activity that lasts for a few seconds to a few minutes is called anaerobic exercise انټنس فزیکل اکټیویټي مطلب یو داسې شدت قسم ته فزیکل اکټیویټي چې هغه صرف دو چند سکند د پاره وي یا دو چند منټ د پاره وي هغه ته ویل کېږي انیروبیک موست انیروبیک ایکسرسایز ډیولپ مسکولر strength اچھا دا اله کوي چې مطلب څوک هغه څوک کوي چې مطلب خپل مسلز کوم مضبوطواله د اغاز سیوا کی خپل مسلز چې کوم د غټون غواړي یا پاغه کې کوم د فلیکسیبিলিټي راوستن غواړي لکه مثال کې تور پر جیم شولو یا څه کوم د هغه چې کوم لفټینګ ویټ شولو مطلب دا جیم کې کیږي او پوش اپ شولو یا چې کوم د سپرینټینګ شولو دا ټول انیروبیک اکټیویټیز دي مطلب دا چې په ایروبیک اکټیویټیز کې د تاوله هارت ریټ او د چې کوم هارت بیټ د دواړه سیوا شي او هغه کې ستا پورا بوډي باندې فوکس وي او جبکې انیروبیک ایکسرسایز داسې ایکسرسایز چې په هغې کې د ستا فوکس په مسل باندې وي چې زه خپل مسل چې کوم د غټ کم مضبوط کم سیوا کم هغې کې چې کوم هغه ایکسرسایز ته به ویل کېږي انیروبیک ایکسرسایز